کومو کسانو ته چې د احساس پروګرام او د بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ نه میلاویږي نو هغه خپل رجسټریشن چې دی دوباره کولی شي. د حکومت د طرفه یو نوی اعلان شوی دی چې ډاینامیک سروې چې دی هغه تاسو اوس ځان نه کولی شئ او دا روپۍ چې دي را روان قسطونه تاسو ته هم میلاویدی شي. یا کومو کسانو شناختي کارډونه بلاکي لکه تاسو به کتلو په تېر شوي حکومت کې چې دی د بېنظیرې کفالت پروګرام نه چې دی ډېر کسان وتلو د چا پاسپورټ و په نوم باندې دغه شان د چا په نوم باندې کړو قسمه قسم دغه چې دی د هغې د وجې نه هغه شناختي کارډونه چې دي بلاک شو. نو که ستاسو څوک په بهر ملکونو کې نه او ستاسو د پاسپورټ د وجې نه صرف دغه بلاک شوی دا شناختي کارت بلاک شوی نو تاسو ځان له دوباره رجسټریشن چې دی دا کولی شئ. یا تاسو 8171 ته میسج وکړئ د هغې طرفه تاسو ته وایي چې تاسو نااهله یې د دې لپاره نو تاسو تللی شئ هلته کې او خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره کولی شئ. لکه ستاسو نه به هلته تپوسونه کوي ستاسو سروې به دوباره کېږي. دا سروې چې دی دا په 2021 کې شو د هغې هغه روپۍ چې دي خلکو ته میلاوېدلې نو په هغې کې بیا ډېر کسان چې دي ایستلي وو. نو اوس دا نوی سروې کېږي نو په دې کې هم کسان ګوري چې کم کسان د دې مستحق نو هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به میلاویږي. نو د هغې لپاره که ستاسو د کم کسانو شناختي کارډونه بلاکي نو ستاسو په کور کې به نور هم په فیملۍ کې څوک داسې وي چې د هغو په شناختي کارډونو باندې تاسو ځان له دغه پیسې چې دي دوباره حاصلولی شئ. لکه اوس د یو سړي د مور نه نو هلته کې د خپلې ښځې د دې په نوم باندې چې دی هم دغه رجسټریشن کولی شي او دې ته په را روان وخت کې دا قسطونه میلاویږي. خو چې ستاسو په نادره کې ریکارډ ختلی لکه اکثر ځینې کسانو زموږ سره شناختي کارډ مونږ واده کړی خو ستاسو ریکارډ چې دی دا نه یې ختلی چې کله ستاسو په نادره کې د واده ریکارډ ور وخېږي نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. په هر تحصیل کې د دې خپل دفتر دی او په دفتر کې دننه دا سروې کېږي. لکه تېر شوی سروې چې دی هغه په کور باندې به کېدو. اوس دا سروې چې دی دا به تاسو دفتر ته ځئ او هلته به دا سروې کوئ نو هغه به هلته کې تاسو له نمبر یې درکوي نو هغه نمبر په تر باندې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. که ستاسو د غربت کمې نمبر چې دی په ښکته وي نو تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. که ستاسو نه نور غریبانان نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي او ستاسو شناختي کارډ چې دی هغه به دغه شانتې بند پروت وي. خو کم معلومات چې نه حاصلوي نو معلومات چې دي تاسو به یې صحیح ورکوئ. ځکه اکثر د ځینې زنانو بچي چې دی په بهر ملکونو کې پاسپورټونه یې راخ کړي نو دی اکثر وایي زموږ څوک چې دی بهر ملک کې نشته نو هلته کې شناختي کارډ کله نمبر کمپیوټر ته ور واچوي د دې ټول ریکارډ چې دی راوځي چې دا بچي د دې سره یو ځای دي. اوس خو یو بچي واده کړی دی د ښځه بچو سره چې دی هغه ستاسو نه ځان له یا په کور کې یو ځای نو تاسو ځان له جدا هم کولی شئ خو هلته کې به هغه ګوري نو دروغ به پکې نه وایي بل نه چې کم کسان مستحق دی هغو له پکار دي چې هغه دغې دفتر ته لاړ شي. داسې نه چې نور کسان ځي او هلته کې رش جوړوي نو رش جوړولو ته به دې کې څه ضرورت نشته ځکه چې هلته کې د ټول هر څه پته لګي. نو کم کسان چې د دې لپاره مستحق دي نو هغه خپل په تحصیل کې به ستاسو د بېنظیرې کفالت پروګرام یو دفتري نو هلته کې تاسو لاړ شئ خپل رجسټریشن چې دی دا کولی شئ. نو دا یو معلوماتو د بېنظیرې کفالت پروګرام په باره کې تاسو به ډېر ویډیوګان کتلي دی په تېر شوي کال کې ویلو چې موږ به دا شروع کوم خو دی وخت پکې پوره تېر شو نو تاسو به خپل تحصیل کې چې دی معلومات کولی شئ او خپل رجسټریشن دوباره کولی شئ. دغه شانتې په را روان وخت کې چې دی را روان کم قسط چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي. لکه اوس دا 70,000 روپو را قسط چې و دا خو لاړو خو را روان کم قسطونه چې دي هغه تاسو ته میلاویدی شي د وس نه وکئ. که تاسو نږدې وکئ دغه وخت اکثر بیا دا ویډیو خلک لیټ ګوري نږدې تاسو وکئ نو چې څومره ستاسو په رجسټریشن کې میاشت نه تېره شوي تر هغې پورې ستاسو ته دا روپۍ چې دي نشي میلاوېدلی. نو تاسو داسې کوشش وکئ چې د وس نه دا رجسټریشن ځان له وکئ نو ستاسو په هغې کې چې دی وخت په تېر شوی 3 میاشتې پس چې دي دا روپۍ میلاویږي. که دا ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکئ او داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ ځکه د بېنظیرې انکم پروګرام یا د احساس پروګرام په باره کې چې دی زموږ دغه شانتې ویډیوګان چې دي به دې پیج باندې اپلوډ کېږي نو دا پیج چې دی دا له ځان سره لازم فالو کړئ.